السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د ولف یعنی بیډیا حواله سره در سره داسې معلومات شریکوم چې یقینا تاسو به دا ویډیو حیران کی. بیډیا ولف پښتو کې ول زما خیال لیو ویل شي، تاسو له پر اسکرین باندې تصویر هم ښکاریږي. دا زناور چې کم دی تر اوسه پورې د چا غلام شوی نه دی. د دې شاله یو غټه واقعیه پرته راځي چې دی ولې الله پاک د چا غلام کړي نه دی. که تاسو ګورئ ازمره هم د انسان غلام شي. په دې زو کې چړیاګورو کې که تاسو کتلی ازمره انسان خپل غلام کړي وي. پټ ولا ویل شي، پالتو ازمره ولا ویل شي. جی نور هم زناور که تاسو ګورئ سپی شي، پیشو شي، بیزو شي، ډېر زناور چې کوم وي هغه انسان ځان سره ساتي. خو تر اوسه پورې به تاسو نه کتلی چې دا ولف بیډیا یعنی دا لیوه چا ځان سره ساتلی وي. جی ادې شاله یو غټه واقعه د حضرت نوح علیه السلام د وختو یو غټه واقعه در سره په دې ویډیو کې شریکوم. خیر غټه واقعه نه ده، یو شاړ غونډه واقعه ده، خو یو ډېر غټ انفارمیشن ده په دې ویډیو کې. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. کله چې نوح علیه السلام ته الله پاک حکم وکړو چې ته کشتۍ جوړه کا، نو نوح علیه السلام چې کله کشتۍ جوړه کا او دغه په قوم باندې بیا غضب راتلو، نو هغه کشتۍ کې که چېرې تاسو هغه واقعه اورېدلې وي نو هغه کشتۍ کې زناور هم سوار شوي وي. نو کې دا بیډیا چې کومه دی دا زناور دی هم سره د خپلې ښځې سور شوی وي. چې څه ټایم دا کشتۍ بیا شپږ میاشتې خپل مقام ته راورسېده، د الله پاک عذاب چې کوم ختم شو. شپږ میاشتې دې زناور او د ښځې د ټولو زناورو حفاظت کړی د نوح علیه السلام سره. جي بیا چې کله کشتۍ ودرېده او د الله پاک عذاب ختم شو، نو ټول زناور کشتۍ نه کوشو او موج مستۍ کې په دنیا ګرځېدل روان شو، خپل لارې اختیار کا. او دا زناور چې کوم دی د نوح علیه السلام سره تر اخره پورې وجي. بیا نوح علیه السلام دله په سر باندې لاس کېښو او الله پاک نه دعا وکړه چې یا الله دا زناور همیشه کلو وساتي. نو هغه داسې دا زناور چې کوم دی همیشه الله پاک کلو ساتلی دی. د چا کید کې هم نه راځي او نه څوک شوق کوي چې دا زناور ځان سره وساتي. مطلب په ځنګلونو کې که تاسو ډېر وي داسې شته دی، لکه د فارمونه هم شته خلکو ځان سره ساتلي وي. جي خو دې څوک ډېر زیات شوق نه کوي څنګه چې د سپي کوي، څنګه چې د پیشو کوي، څنګه چې نور داسې انیملز دي زناور دي هغه انسان ځان سره ساتي او د هغې شوقین. نو دې شوقین به په دنیا کې چېرته ډېر کم تعداد سره وي. د دې فارمونه هم په دنیا کې ډېر کم تعداد سره وي. د دې چې کومه فارمي مخلوق دی هغه هم په دنیا کې ډېر کم تعداد سره وي. نو الله پاک دا زناور چې کوم دی د حضرت نوح علیه السلام په دعا باندې کلو ساتلی دی. نور که تاسو څومره هم زناور وګورئ نو هغې کې ډېر زناور داسې دي چې هغه د نورو زناورو مطلب تاسو به کتلي چې هغه انسان غلام کړي وي، خپل انسان ځان سره ساتلی وي، مختلف مقصد دپاره استعمالوي. سپی که تاسو کتلی وي، ښکاري سپی یا پیشو چې کوم وي، پیشو سره هم ډېره زیات خلک مینه کوي. نو ډېر زناور چې کوم دي هغه د انسان په قید کې راځي، انسان پنجره کې بند کړي وي، د انسان په قید کې وي. خو دا زناور چې کوم دی میکسیمم تعداد کې الله پاک کلو ساتلی دی. نو په دې ویډیو کې دې حوالې سره ډېر اهم معلومات ما به تاسو سره شریک کړم. ډېره زیاته مننه چې د ویډیو کتلو. والسلام.